نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. عزتمندو څوک چې زما دا غږ اوري تاسو ته معلومه ده چې زمونږ جماعت اشاعت توحید و سنت العالمیه یو عالمی جماعت ته او د هر یو جماعت یو خپل منشوري. زمونږ د جماعت منشور څنګه چې د نوم نه ښکاره ده د توحید او د سنت پرچار. زمونږ د جماعت د میشن الحمدلله د شیوخ نه شروع دی چې دنیا ته د توحید او د سنت پرچار وشي، خلک د شرکیاتو د بدعاتو نه د خلاف سنت کارونو نه بچي. د دې لپاره زمونږه شیوخ او حضراتو یو پروګرام جوړ کړی دی. د ډیرو کلونو نه اجتماع منعقد کیږي، پای کې علما راځي د ټول پاکستان نه بلکې د بهر نه علما راځي، هغه بیانونه کوي. یو عالم چې سړی راولي سوره خرچه پې کېږي او دا بې پیسو مونږ ته د درې څلور ورځې او په خپل کلي کې په پنجپیر کې هغه مونږ ته دا بیانونه چې کم دی نو میلاویږي. نو کومه اجتماع چې انشاءالله زمونږ راتلونکي میاشت کې شروع کېدو واله ده په 40 15 شپږ اکتوبر باندې د 10مې میاشتې په دې څلورو تاریخونو باندې زما د ټولو مسلمانانو په خدمت کې دا درخواست دی چې خپل وخت وباسئ او دې له ضرور راشئ، دې کې شریک شئ چې زمونږ او ستاسو د ټولو اصلاح وشي. او انشاءالله دواګانې به هم دې له غواړو، زنانو ته به مو چې دې دپاره خصوصي دواګانې کوي، روجې نیسي څوک کوي چې روجې ونیسي. او الله دې دا اجتماع کامیاب وکړي او دا دې الله رب العزت د ټولو مسلمانانو د هدایت ذریعه وګرځوي. واخر دعوانا.